بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اطلق الثمن خجي بيعينه كده یو خبره چې ما جنزب نه بل سره روپۍ غاړې واخستلو واپس په نقد وغله باطل کور کوم ټیک نه دی او کزي په اعزاز باندې باطل کا خرڅ کمن مونږ الله تورق دا ټیک ده به یک اعزاز په جنزب خرڅي شرط نه لګیدل جایز ده راجح راي دي امام يوسف رحم الله ده جایز ده او که شرط لګیدل چې لکه ما ته ویل ته به اعزاز خرڅي اعزاز به مارا خرڅي دا په بیا کې شرط ولګیدل صفقه فی صفقه وته کده څه وته چې لکه په بیا کې شرط دی او بیا کې شرط لګول دا فاسد بیا فاسدی ښه راځي ورله مخکې نو بدی عنوان کې درې مسلې وشولې والاعواض المشار الیها والاثمان المطلقه ويجوز البيع بثمن حال مؤجل. بدی عنوان کې څلورمه مسله معرفت معقود به ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لکبر وګوريږي کچا مطلق ثمن ذکر کړه په بیا کې الکه مطلق خبر خو به شوی او الاثمان المطلقه لا تصح. دې عنوان دیمه مسله د سی وکنه جواب دا دی التا والاثمان المطلقه عن الوصف والقدر ني وصف بیان شوی د کم زی روپۍ ني قدر بیان شوی او څومره روپۍ او دلته صرف ذکر د وصف نه دی شوی نور حد بیان شوی دی مقدار بیان شوی. ومن اطلق الثمن څوک زر روپۍ یادي څوک زر یادي کی خو مطلق یادي کی پاکستانی ډالر درهم دا یادي نه کی اوس پوه شولې ټولو کې فرق شوکا لاندې لیکلي معناه ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته واما القدر فقد ذكره لانه لو لم يكن كذلك كانت هذه المساله عين تلك الاولى بينيه غشوله برحال حاصل د مسلې دار لګ برو غوري چې څوک په بای کې سمن مقدار د سمن ذکر کی او وصف د سمن ذکر نه کی مطلق سمن ذکر کی نو بدی صورت کې صاحب د قدرت وي د کوم ځکه چې بای کوي کوم خار کې دی خار کې چې کوم بیسي مروج یا به مراد وي الکه جنزي بدا کتاب ته نه ځخلم بزر نظر ډالر به درهم به افغاني به کې پاکستاني به جمنګ به خبر کې پاکستاني ته مراد دي نو کوم بیسي چې بخار کې زیدي مروجي اقل به اعتبار وي او دې کې موږ د ماده لګولې شو العبره للغالب الشائع الى للنادر 41 نمبر ماده وکنه اور بس 42 هم لګولې شو 42 نمبر ماده څه المعروف عرفا كالمشروط شرطا عرف دلته د پاکستانو روپو دی ګوي چې باقاعده عقد کې شرط د پاکستانو روپو ولګیدلو اور بس 42 وا 43 هم لګولې شو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم تجارو کې به خبر کې کمی روپۍ معروف دي پاکستاني ګوي چې عقد کې شرط ولګولو او 44 هم لګولې شو التعين بالعرف كالتعين بالنص كالتعين بالنص نوورا. ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد صاحب ده هدايه فرمای لانه المتعارف ذکر غالب نقد شدی کنه توجه برګوري دا متعارف دي نو کوم چې متعارف یې غیله به اعتبار وي دا خو وختي مادو کې منګ ویلا اور بس بل ټکه چې دي هغه اهم دي صاحب ده هدايه وای دا کم خار کې چې به کوي باغی کې کم پیسې مروج دي اوماغه به مراد وي اوماغه پیسې دې کې फायदा دادا چې به بجایز شي او هغه مراد نه کو به نه جایز کیږي نو وی وفيه التحري للجواز باندې کې تحري د جواز د بار دلته صاحب د هدايه په دې جمله کې د امام کرخی رحم الله یو اصل ته اشاره کړې ده پتن لګي بويږي کنه به نو ولي سویل یو قاعده ته اشاره وکړه لانه المتعارف ما تسویل الله هدايه چې ده کنه دا چې کشمیری رحم الله ول ګران کتاب دیغه بدی معنی ویل چې دې کې ټکی وټکی قاعده ته اشاره ده بدی معنی ګران ده او کله چې ترجمه کوو کنه موږ حاصل وایو ترجمه کوو به هم ته ټول کې هدايه آسان کتاب کریمه به مو صبر ویل دي کې د ګرانی څه خبره ده نو چې اوس قاعده ته سوچ کوم نو لکه چې دا څومره کمال کړي د سړي بچي تا کو بيخي قدم په قدم قاعده ته اشاره کړې ده کله قاعده ته اشاره کړې
کله ضابطې د وکالت ته اشاره کړي، کله ضابطې د ودیعې ته اشاره کړي، کله ضابطې د غصب ته پردي بابونو ته اشاره کړي دي او بیخي په مسله کړي دي. نو ګورې لن جمله صاحب د هدایت د عبارت نه بس لګلی لانه المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف اليه، بس دومره صرف لیکلی. نو لانه المتعارف کې ټول مادو ته اشاره وکړه او کدا غم نه خو استحسان بالعرف ته اشاره وکړه. استحسان بالاجماع چې ته موږ وایو قیاس وې د ناجایز شي ځکه مقدار د پیسو غي خودله وسب بینه دي نو پیسې مجهول شول او جهالت چې د مفزیل المنازع جوړیږي او قاعده او قیاس ته چې کله جهالت د وسب بسمنو کی نو به فاسد دا قیاس ته. خو استحسان بالاجماع، استحسان بالتعامل او بالفاظ دیگر عرف عام دار چې کومه پیسې مروجي هغه مراد دي کنه هغه ته اشاره شوله. اوس راځه ورپسې وفيه التحري للجواز، وي بده کې چې موږ د نقد البلد ترواړو نو کوشش پکې جواز تم دی. سمانا د امام کرخی رحم الله یو اصل ذکر کړی دی شپږم اصل په څلوېښت اصول کې الاصل ان امور المسلمین محموله على السداد والصلاح حتى يظهر غيره. اصل دا دی چې د مسلمانانو امور اقوال افعال په صحت حملو خلق لن تعبیر کوي متى امکنا ترڅو چې امکان وي د مسلمانانو امور چې دي په صحت به حملو. دلته مطلق پیسې پرې دي کنه مروجو تیاړي که مطلق پرې دي به فاسديږي که مروجو تیاړي جایز کیږي. نو ول مسلمانانو امور به صحت باندې حملو راځي مروجو ته واړو پس په نه شولې. یو بل سری ذکر کړي ان شاء الله په مقامه ویو کچري صحت جهت تسریح کوله خو بهر حال خبره ختمه که مجهول پر خودله صحت ته بیرلو دا یو دغه یو اصل ذکر کړي. ها که تسریح د فساد صورت کوله مې مجبوري بس به فاسده ونه وګورئ. ونطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد. نوس اعتراض دا د یو وهم ازاله ده بلکې د سی وای د مخ کې مسلې نه یو سوال را پیدا شو. سوال جی کچری بدغه خار کې کم نه کې چې به کوي پیسې یو شان ترویج وي دانه چې یو بکې مروج وي یو شان وي وس بچ کوي به فاسده ده وای نه شولې ځکه جانزیب نمی کتاب بزر روپے خسته هغه ډالر غواړي زه په پاکستاني ورکوم، هغه په افغاني غواړي زه په پاکستاني ورکوم، هغه ریال درهم غواړي زه په پاکستاني ورکوم. لنجه جوړیږي کنه نظر د جهالت دی او دا سه جهالت دی چې مفزیل المنازعه دی او من صاحب د هدايه د اصل ذکر کړي او کل جهاله هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الاصل. جواز الرمانه دی. نو که تاسو لک توجه کوي مجموعه څلور صورت جوړیږي د مسله کې دلته خطبه بیان شو مجموعه څو جوړیږي څلور وک شی وتا. اول صورت دا دی چې ما د جانزیب نه کتاب بزر روپۍ واخیستلو په خبر کې بل فرض په خبر کې مختلف روپۍ چلیدلې رواجم یو شان چلیدلې یو ترویج د بل معنی نو غالب یو زید په بل نو مروج بس دومره وایا ورسره مالیت هم برابرو. پیغور کې ډالر هم چلیدل دغه شان څنګه ډالر چلیدل پاکستانی روپۍ هم چلیدل دغه شان افغانۍ هم چلیدل دغه شان ریالونه هم چلیدل. توجه جی نو وس رواجم یو شان دی ټولو نقودو ورسره مالیت هم برابر دی بالفرض د لسو د زرو ډالرو د زرو پاکستانو د زرو افغانو د زرو ریالو یو قیمت دی د سی فرض کوي. دې صورت کې به جایز ده نو به کم ور کوي وجي مشتری له خيار د کاری ور کړل دي په دې پوه شي لاندې را کو شي. والمسألة رباعية الأول أن الدراهم استوت مالية ورواجا فالمشتري بالخيار دفع أي الدراهم شاء. په دې پوه شلو. دویم صورت رواج کې اختلاف دی یو زیت مروج دي د بل په مقابله کې مالیت کې اختلاف دی لکه د تمویل کتاب د نالم بزر روپۍ په خبر کې دا بیا کېدله نو پاکستانی روپۍ می افغانۍ می ډالر می ریالونه مو مالیت کې فرق دی تاسو ثبت را
او رواجم د پاکستاني زیتو بس حکم دار چې کوم غالب النقد یغیله به اعتبار وڅنګ چې مول صورت ول ذکر کړلو کانا على غالب نقد البلد اق صورت شلو فينصرف الى غالب نقد البلد دریم صورت اختلفت رواجا فقط پاکستانی می ډالر مو افغاني مو ریالونه مو مالیت یو شانو زر د یو د بل د زر سره د بل د زر د بل زر سره بالکل برابرو ها پاکستانو یو بګ رواج زیتو نکمو چې رواج زیت دی قبور کوي اختلفت رواجا فقط فينصرف الى الاروج سلورم صورت متن کې چې کوم صورت دویم ذکر شوی دا غ سلورم دی رواج یو دی یو شان دی عملیت کې فرق دی بای غټ مالی زیات مالیت والا غواړي مشتری د کم مالیت والا ور کوي دا صورت چې مفزیل المنازع جوړیږي نو ګورئ والرابع اختلفت ماليه واستوت رواجا فسد البيع وهو منطوق المتن تاسو به شولې البته ما ته لګ متوجه شي توجه ده کنه یو مسله موږ تر روانه دی یو قاعده ان شاء الله هغه د چکل فساد کمزوري معنا صلح عقد کې نیوي کله چې فساد په صلح عقد کې کته د ته ما چې مال یو درهم راکا زب 2 درهم درکما دا خو بيخي په صلح عقد کې کم شي چې مبيد هغه کې فساد دی دا فساد قوي دی او کله چې فساد په صلح عقد کې نه بار نه لکه دلته ورکم مروج دي جهالت دی بار نه دی بار نه چې کله فساد کمزور یو دویم لا مجلس قائم وي فساد ختمي نو ختميږي نه که فساد قوي مجلس کې قائم وي نشي ختموله او که فساد کمزور ای خو مجلس ختم به ختمي نشي ختموله بیا به بس کوي بس نو سره شي دا تمویل چې لګا کتاب نه بازار علما متن مسله کې مالیت کې اختلاف دی او ترویج یو شان دی دا بیا فاسده ده کنه خو فساد کمزور دی به مونږ په دې مجلس کې ویل چې لګا غره پاکستاني روپۍ صحیح ده ول ټیک ده نه فساد یو بس ختم کوو بس قصه ختم شو لکه فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد الا يبين احدها دم خل اشتكنا ولي فسادو کمزور او مجلس کی ختم کو مخکی د دې عنوان بنځمه مسله الف مخکیو معرفت معقود به وصبا معرفت معقود له ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايله ومجازفه لکبر وګریږي من ویلیو شرط د بای ادارې چې مبیا به معلومه وي به که په کلام سره معلومه شي چلک من غنم او یا من ویلیو په اشاره سره معلومه شي چې په اشاره سره معلومیږي من ویلغه تټکل ویلې کیږي اٹکل او هغه کې هم جایز و خدای چې اموال ربویه او بای په اموال ربویه نه کیږي دا سم ویلیو کنه په هم جنس باندې نه کیږي نو هغه ته پرې دی اٹکل خاصم یو معرفت د معقود له په اشاره سره وغه ختم شولا اوس معرفت د معقود علیه د په کلام سره نو په کلام سره چې معقود علیه معلومه دا غي اوس مختلف صورتونه دي ما ته لګ متوجه شي الکه تامانی اساق په تامانی زغنم در خرڅو ما په 1000 روپۍ باندې څومره د بلال سره یو لوخه ور سره دی داغه غلوخه سره هغه ډک هغه معلوم دی صحیح شو همدغه شان د دې تکیل ویلې کیږي یو وزن یو کیل وی وزن چاته وی چې یو کانه معلوم کانه کیل چاته وی چې یو لوخي بس وزن څومره دغه پته نه لګي لکه د جوسو د ګلاس څومره وزن دی پته نه لګي دا کیل دی په خو به پېم خرڅول باشي کې وزن به نو معلوم خو بس دغه لوخي د پېو چې دی دا دومره روپو دی وای نه شولې پی او چې وزن معلوم وي او ته څه وی وزن وی نو وره د بلال سره کم لوخي دی عقب ډک در کم د غنمو په 1000 روپۍ دلته بیا په کلام معلومه شولا او کایلن یا پتا باندې غنم در خرڅ کما یومن دا وزن سره شولا په 1000 روپۍ باندې دلته بیا معلومه شولا معقود علی معلومه شولا کلام سره وزن به دیوار سره او همدغه شان بل صورت مو اندا غنمین دا بدل درکم بازار باندې څومره دی پته نه لګی دي تړکل وای دام جایز ده لند دا د معرفت د معقود علی په کار دی کاغه مجازبتن وی او کاغه کلامن وی کلامن ک کیلن وی او کبه
وزنن وی په کېل کې کم لوخه دی هغه لوخه داسې لوخه چې هر چا سره یې ام سیدا که خاص یو کس سره بلال سره سیدا وګورئ البته بیا سلام به بنگل راشي ان شاء الله بیا سلام کې ما مثلا بدی ساق مانی غنم خرڅ کړ د 1 لک روپو مثلا شل منا او وخت تا معاهده دا وشول چې بلال کم لوخه له باغی باندې مزه تعالی دا غنم به در کومه شفق میشته بس او دا لوخه فقط د بلال سره دی بل چا سره نشته به سلام کې دا نه ده جایز ځکه کې دې شانه ټر راځي دا لوخه هلاک شوی به بچکو هغه لوخه د سیو چهر چا صدقه شان لوخه کړي واغه هلاکی د بل بې کنه عام به کې جایز ده ولی جایز ده عام به کې په الحال به کې هلاکت نادر ده اما ویلی نادر له اعتبار نشته 4 دسمبر ماده څه العبرة للغالب شيء لا للنادر 41 وتوغري ويجوز بيع الطعام والحبوب حبوب دانو توي مطلق داني طعام غنم توي كلها مكايلتنم جائز ده بكيل سرا ومجازفتنم جائز ده خو مجازفه کې هم دا قید ولګي چې بیا سلام نه بیا سلام کې معرفت د معقود علیه چې مسلم فيه هغه ضروری دی ښا په اعتبار د کېل وزن سره ضروری دی مجازفه ذکر نه ور کوي او خوشپک مشته پس ادایګي کیږي مش پس کیږي په څومره کوي وبإناء بعينه معين لوخي کوم جایز ده دومره به معين لوخي کې دا قید به ولګي چې دا سلوخي نه چې غنم مبیا به کې ورچه او مزغاسي زنګوي زيتيږي سم ورچه قمر رخل شي دا سي نه دغه به پته نه لګي هغه ډیر واشه خیره کاګه بل به لګور لا يعرف مقداره اگر که مقدار پته نه لګي او بوزن حجر بعينه هذا من اوله الګه دي سلیم سره کم کانه دې کنه څومره کیلو دې پته نه لګي خود دغه کانی په وزن غنم خردر کوم تام صحیح دي لا يعرف مقداره پوه شولې به وسله کدي کې جهالت دی وې دي کنه وې دا مزيل المنازعه نه جوړيږي لأن الجهاله لا تفضي الى المنازعه هدايه کې وې ښا ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايله ومجازفه نو دلته جایز ده خو قید به ولګو اذا باعها بخلاف جنسها یو قید دلته ما پریخو چې کله خلاف الجنس معنی چې خلاف الجنس کمه زیاته جایز ده کنه او که خلاف الجنس که موافق الجنس وي نو به خو دا کم کانه دي دا کم لوخه دي دا غي وزن نه دي معلوم یا مجازفتن دا وزن نه دي معلوم دي کی خو احتمال د ربا دي شبه ربا دا او شبه ربا په باب د ربا کی حکم د ربا کیږي بینه د جایز مجازفه تعریف سره هي اخذ شيء بلا كيل ووزن بس بګونو نه رسینو